ها بسم الله الرحمن الرحیم. دینه مخکې مونږه ټاپک کړو جنټیک ډریفټ په نوم باندې. صحیح ده. اوس زمونږه چې کوم ټاپک دی نو هغه دی سپیسیشن. دا ټاپک ډیر زیات امپورټنټ دی. زه ورته امپورټنټ په دې وایم چې یو خدای یو کنسپټ دی چې دا کنسپټ ستا لرن شو نو ستا به په بیالوجي کې ډیر څیزونه ستا به مطلب کنسپټ په هغې کلیر شي. ټیک ده. او دویمه خبره دا ده چې ایگزامینیشن پوینټ اف ویو باندې هم اکثر ډیفینیشن ټایپ راځي په پیپر کې، یا سپیسیشن ډیفاین کوي، ټایپس اف سپیسیشن ډیفاین کوي چې پای کې زموږ سره سمپیټریک سپیسیشنز دي، پای کې الوپیټریک سپیسیشنز دي، پیراپیټریک سپیسیشنز دي. نو دا واړه واړه ټاپکس دي اکثر په پیپر کې راځي. نو مطلب دا دی چې تاسو دا زده کوئ. ټیک ده. د ټولو نه اول خو دا ده چې سپیسیشن څه ته وایي. ٹھیک ده. سپیسیشن وی نیو سپیشی فارمیشن تا. نوی سپیشی څنګه جوړیږي؟ نوی سپیشی د جوړېدو عمل ته څه وایي؟ سپیسیشن ورته وایي. نو یو پوینټ خدا ځان سره زده کوئ چې سپیشی جوړېدو عمل ته سپیسیشن وایي. دا یو ایولوشنری پروسیس دی by which new biological species arise. ایولوشنری پروسیس دی پروسیس ته وایي چې د وخت تېرېدو سره د ارګینزم په باډي کې څه ماډیفیکیشن وشي او څه چینجز راشي، او بالآخر چې دی دغه چینجز چې دی دا د نوي سپیشي سبب وګرځي. دغه د نیا نیکه نه بیا هغه نوی سپیشي څه شي بدله شي، ارګینزم ته څه شي ډیفرنٹ شي. مونږ بیا هغه ته هغه زړه سپیشي نه وایو، مونږ وایو دا بل سپیشي ده، دا بل قسم دی. ټیک ده. نو دا ورته ځکه وایو چې زمونږ سره څه شی وشو؟ سپیسیشن وشو. ایولوشنری پروسیس دی. اوس لایف چې دی د لایف 3.5 بیلین زیر ایګو چې دی نو مطلب دا دی زموږ سره اوریجن د لایف شوی دی، دا راغلی دی دنیا ته. ټیک شو. اوس ایولوشنریست دا خبره کوي، ساینټیست دا وایي چې زموږ سره سپیسیشن چې دی نو د هغې وخت نه واله تر د اوسه پورې که بیلین ټایم نه نو میلیون ټایم چې دی شوی دی، میلیونز ټایم زموږ سره ایولوشن شوی دی او بلاشي سپیشیز چې دي نو هغه زموږ سره رخ شوي دي. ټیک ده. نو یو خو دا دی چې ایولوشنری د ساینټیست په نظر کې ایولوشنری پروسیس اوس هم روان دی، او مطلب دا دی چې پر روان وخت کې دی وایي چې یاره هم نوي سپیشي به دا پروسیس به جوړیږي، نوی سپیشي چې دی به رغیږي او دا پروسیس به روا دوا وي. و زموږ سره نوی سپیشي څنګه جوړیږي؟ په هغې کې څه سټیپس دي. په هغې کې اولنی سټیپ خو دا دی چې کم پاپولیشن دی زموږ سره، دغه پاپولیشن چې دی مثال په طور باندې دا زما سره یو پاپولیشن دی، په دې کې څه داسې طریقه وشي چې دا د یو بل نه آیسولیټ شي، دا د یو بل نه څه شي؟ آیسولیټ شي. نو آیسولیشن چې دی نو یو ریزن دا دی چې دا پاپولیشن د ده نه جدا شو. لازمی خبره ده چې په دې پاپولیشن باندې ځان له نیچرل سلیکشن روان دی، په هغې پاپولیشن ځان له نیچرل سلیکشن روان دی. یو وخت داسې راشي چې دا سپیشي چې دی دا د هغه نه څه شي؟ ډیپر کېږي او فاینلي دا نوي سپیشي ورکړي. څه ورکړي؟ نوي سپیشي ورکړي. او دومره نوي سپیشي مونږ څه ته وایو؟ نوي سپیشي مونږ دې ته وایو چې د نیا نیکه والا چې کومه سپیشي ده د نوي سپیشي د هغې په منځ کې ریپروډکشن نه کېږي. څه نه کېږي؟ ریپروډکشن نه کېږي. ریپروډکشن پکې بلاک شي. نو بیا ورته څنګه چې د ډاګ د ډنکي او داسې د نورو ځناورو تاسو وینئ مختلف ځناور د یو بل سره کراس نه کېږي، دقه رنګې بیا د دوی په منځ کې کراس نه کېږي، ریپروډکشن نه کېږي. چې ریپروډکټیو آیسولیشن ته راورسېږي نو موږ وایو چې دا څه شی دی؟ This is now a new species. سپیشیشن وشو. ټیک ده. سپیشي جدا شوه. دغه رنګې زموږ سره بل فیکټر چې دی د سپیسیشن دپاره هغې ته وایي پالیپلایډي. څه ورته وایي؟ پولیپلایډي. تاسو مخکې ویلی دی پولیپلایډي د تیر شوي چپټر کې ښه په ډیټیل سره. پولیپلایډي څه ته وایي؟ چې په ارګینزمز کې زموږ سره پوره سیټ اف کروموسوم موجود دي. یا به دا ارګینزم مانوپلایډي یا به ډیپلایډي، خو زموږ سره عموما ډیپلایډي ارګینزم. ټیک ده. ډبل سیټ اف کروموسوم په هیومن کې څومره کروموسوم دي؟ 46. څومره سیټه دي پکې؟ 2 سیټه، 23 پیرز دي. ټیک ده. نو دا ډیپلایډ دی زموږ سره هیومن بینګ. اوس دا پولیپلایډي دې ته وایي
چې کله یو ارګانیزم د وخت تېرېدو سره په هغه کې نمبر اف سیټس یې واشي د دوو په ځای پکې درې شي ټرایپلاید شي ټیټراپلاید شي پینټاپلاید شي هیکزاپلاید شي څومره نمبر اف سیټس یې واقعي دې فینامنا ته څه وایي پولیپلاید یې ورته وایي دا زموږ سره څه کوي دا سپیسیشن طرف ته ارګانیزم بوځي دغه رنګې زموږ سره جینیټک ډرفټ دی جینیټک ډرفټ مې درته ویلی او چې زموږ سره اچانک چې دی په یو پاپولیشن کې په یو معلوم پاپولیشن کې د هغې په الیلز فریکوینسي کې ویریشن راشي فلکچویشن راشي کم سیواشي هغه د څه سبب وګرځي د ایولوشن د سپیسیشن په هغې کې ما تاسو ته وایي چې پاونډر افیکټ دی باټل نیک افیکټ دی چې په هغې کې زموږ سره سپیسیشن ته خبره ځي ما تاسو ته ډسکس کړی د بیا یې نه وامه میوټیشن چې دی دا را میټیریل دی د ایولوشن دپاره میوټیشن چې کله کیږي جینیټک چینجز چې کله راځي نو زموږ سره به سپیسیشن کیږي دا سپیکټر دی نیچرل سلیکشن نیچر زموږ سره سلیکټ کوي هغه ارګانیزمز چې هغه بیسټو سویټیبلی د څه سره د انوایرمنټ سره هغه ارګانیزم چې د هغه جینیټک سویټیبل نه دی هغه ماحول نوی ماحول نشي برداشت کولی هغه ختمیږي نو دا رو چې دی دا سپیسیشن ته خبره بوځي و زموږ سره درې قسمه سپیسیشن کیږي یا سپیسیشن زموږ سره په څو طریقو کیږي په دریو طریقو سره په هغې کې موږ راځو اولني ټایپ ته سمپیټریک سپیسیشن اوس سمپیټریک سپیسیشن زموږ سره څه ته وایي زموږ سره سمپیټریک سپیسیشن دې ته وایي چې کله زموږ سره ارګانیزم چې دی polyploidy به موږ ووایو when polyploidy occur in a population with time د ټایم سره په بعضې پاپولیشنز کې زموږ سره څه وشي polyploidy وشي نمبر اف سیټس یې واشي نمبر اف سیټس شي د کروموسومس یې واشي نو کله چې نمبر اف سیټس یې واشي نو دغه نوی ارګانیزم چې کم جوړ شو په پولیپلایډي باندې چې نمبر اف سیټس پکې سې واشو دی به اوس د انسیسټر والا سره د خپل پیرنټ سره به دی اوس کراس نشي کولی ریپروډکټیو آیسولیشن به وشي ریپروډکټیو آیسولیشن چې کله راشي د ارګانیزم په منځ کې نو دا خبره چېرته بوځي سپیسیشن طرف ته سپیشي طرف ته بوځي زه به تاسو ته ووایم پولیپلایډي چې دی دا په پلانټس کې ډیره زیاته ده او دا عمل چې دی دا په انیملز کې ډیر زیات څه دی ریئر دی ډیر کم دی کم کوز دی پکې انیملز چې دی په هغې کې زیاتر که کېږي هم نو په پیشز کې او په امپیبینس کې په امپیبینس کې زموږ سره پولیپلایډي ریپورټ شوې ده خو زیاتر دا فینامینا په چا کې ده په پلانټس کې ده ځکه چې په پلانټس کې سیل فرټلایزیشن کېږي او په انیملز کې سیل فرټلایزیشن ډېر کم کوز دی نه کېږي اوس پولیپلایډي زه تاسو ته اگزامپل وایم یو پلانټ دی زه به تاسو ته ووایم دا یو بوټی دی یو پلانټ دی په دې کې زموږ سره ډیپلایډ کروموسوم دی څه دي زموږ سره چې دا پیرنټ دی دا څه دی دا پیرنټ پلانټ دی ډیپلایډ کنډیشن دی پکې 2n نمبر اف کروموسوم دی پکې 2n دی پکې اوس داسې کار وشو چې اپ سپرینګ یې پیدا کو په هغه اپ سپرینګ کې اچانک چې دی زموږ سره دا کنډیشن چېرته لاړو دا زموږ سره 4n ته لاړو 4n ته موږ څه وایو دا ټیټراپلایډ شو د ډیپلایډ په ځای د ارګانیزم څه شو ټیټراپلایډ شو د 2 سیټ اف کروموسوم په ځای پکې څو سیټه شو 4 سیټ شو اوس دا ټیټراپلایډ چې دی دی به د ده سره دا 4n چې دی دا د سره کراس وس نشي کولی ریپروډکشن بیریر راغی 4n سره به 4n کراس کوي 2n سره به 2n کراس کیږي نو کله چې زموږ سره ټیټراپلایډ جوړ شو اوس دا ټیټراپلایډ د نارمل په ارګانیزم سره اوس دی کراس نشي کولی اگر چې دوی په یو پاپولیشن کې اوسیږي خو دا پکې اچانک را پیدا شو اوس دا کراس د دې په منځ کې څه شی وشو د دې په منځ کې ریپروډکټیو آیسولیشن وشو کله چې ریپروډکټیو آیسولیشن راشي موږ دغې ته بیا نوي سپیشي وایو څه ورته وایو نوي سپیشي وایو بیا د بکاڼې د نختر
د توت د څنګه چې د یو بل سره کراس نه کیږي دغه رنګې بیا د دیو کراس نه کیږي چې د دیو نسل نه مخکې نه ځي د ده دپاره پکار دا ده چې بل ارګینیزم وي چې د هغه هم 4n نو دیو به یو بل سره اوس کراس کوي د ده دپاره به داسې ارګینیزم وي چې هغه اوس 2n نو within a single population ستا سره څه چلو شو ستا سره پولیپلایډ چې کومه دا نوې سپیشي جوړه کړه دا 2n دی دا 2n دی دا 2n دی دلته پکې 4n راغی څه پکې راغی 4n نو دا پکې نوې سپیشي ستا سره په مینځ کې راغله نو دا د څه په وجه نمبر اف سیټس یې وشو نو د هغې په وجه موږ سره sympatric speciation دې ته وایي دې ته څه وایي sympatric speciation. What is sympatric speciation? A speciation that occur as a result of polyploidy. Is a result of polyploidy. بیا راځو مونږه سیکنډ ټایپ ته چې هغې ته وایي allopatric speciation. allopatric speciation دې ته وایي چې دا زموږ سره یو هول رینج اف پاپولیشن دی دا یو غټ پاپولیشن دی په دې کې سپیشیز موجود دي او اچانک داسې وشي چې سیلاب راشي یا یو ډیر غټ ډیزاستر وشي چې د هغې په منځ کې د دې پاپولیشن په منځ کې یو جیوګرافیکل بیریر راشي څه راشي جیوګرافیکل بیریر پیدا شي غټ سمندر په منځ کې راشي صحیح شوه غټې اوبه راشي غټ غر راشي غټه سلسله راشي په منځ کې چې اوس د دې ممبرز او د دې ممبر په منځ کې څه نه کېږي جین فلو نه کېږي څه نه کېږي جین فلو پیژنئ جین فلو دې ته وایي چې یو ارګانیزم د دې نه دلته ځي ان او اوټ پکې نه کېږي ارګانیزم د دې نه دلته نشي راتلی او د دې هغه هلته نشي تلی اوس دی ځان له په انوایرمنټ کې بل انوایرمنټ ته ایکسپوز د دې خوا یو انوایرمنټ شو اخوا بل شو نو د وخت تېرېدو سره په ده کې ویریشن روان دی میوټیشن روان دی او په ده کې هم روان دی څه وخت داسې وشي چې بیا ته څه کلونه بعد څه تاوزنډ اف ایر بعد ته بیا دا او دا دواړه یو بل سره رایوځې کا نو دوی په منځ کې څه شوی ریپروډکټیو آیسولیشن راغلی دومره د یو بل نه بدل شوي چې دوی یو بل سره ریپروډکشن اوس نشي کولی نو داسې سپیسیشن دا نوې سپیشي دواړه جوړې شوي دا ډایورس شوي د یو بل نه جدا شوي د څه په ترو جدا شوي د جیوګرافیکل بیریر په وجه باندې جدا شوي نو دې فینامینا ته څه وایي دا قسمه سپیشي جوړېدو عمل ته څه وایي ایلوپیټریکو speciation. So what is allopatric speciation? Allopatric speciation is the type of speciation that occur as a result of geographical barrier. Geographical barrier. Clear شو؟ بیا زموږ سره third number چې دی هغې ته څه وایي parapatric speciation. څنګه چې تاسو ورته ما مخکې ته لیکلی دی په دې ځای کې دا ډېر زیات ریئر سپیسیشن دی د دې په ذریعه باندې ډېر زیات کم کوس چېرته سپیسیشن کېږي یعنې سپیشي جوړېږي هو دا هم شته په دې کې څه کېږي په دې کې داسې وشي چې کله ناکله د یو پاپولیشن چې دی دا یو پاپولیشن دی د دې ممبرز چې کم دي دا د یو بل سره ټچ شي په څه باندې ټچ شي په یو ایکسټریم په هیبیټاټ کې ایکسټریم چینج راشي اچانک چې دی د دوی د اوسېدو په ځای کې څه راشي بدلون راشي مثال زه به دا ووایم چې دا په دې ځای کې داسې چینج راغی چې د دې نه اخوا یو قسمه ماحول دی او د دې نه دې خوا یو بل قسمه هیبیټاټ دی چینج دا دی مثال دې خوا شدید ګرمي ده دا د غره نه یو خوا طرف دی دی بل طرف دی اخوا چې دی سردي ده مثال په طور باندې نو بیا زموږ سره تاسو به زه هم پنجاب ته وګورئ او دې ځای ته وګورئ کالام او سوات او د دې علاقو ته د آی خان او په دې علاقو کې اوس چې دی خلکو غنم ترېشل کړو په تونو کې څه کړو سټور یې کړو ستاسو هغه لاشونه ولاړ دي دا د انوایرمنټ فرق دی که نه هیبیټاټ فرق دی یو ملک دی خو پکې د هیبیټاټ فرق راغی ایکسټریم چینج دی اخوا ډېره ګرمي ده دلته د هغې په مقابله کې ګرمي لیټ راځي نو غنم خو یو دي زه خو د غنمو کې خو سپیشیشن خبره نه کوم خو داسې پلانټس وي چې هغه په داسې کنډیشن کې یو بل ته راشي یو خوا یو ماحولي یو قسمه انوایرمنټ دی خوا بل قسمه دا یو بل سره په دې کنارو ټچي اوس د دې او د دې په منځ کې ریپروډکشن نه کېږي ولې نه کېږي د دې کریکټرسټیک د انوایرمنټ په وجه بدل شي یعنې دی چې دی د ګرمۍ د وجې نه مخکې فلاور شروع کړي دی د لږ موسم بدلي یخي دی لیټ چې دی فلاورینګ کوي اوس د ده فلاور چې جوړ شي نو د ده فلاور نه یې را رسېدلي نو دوی په منځ کې ریپروډکشن نه کېږي
چې د پلاور را رسي نو د پلاور ختم شوي تخم هم نیولی نو بیا د دې پلانټس او د دې ممبرز په منځ کې بیا چې کوم دی څه ونه شو ریپروډکشن ونه شو نو دا ورو د وخت تېرېدو سره چې په دې ټایم پاس کېږي نو فاینلی دا چېرته دا خبره بوځي ریپروډکټیو آیسولیشن ته دا دوه سپیشي د یو بل نه څه کړي جدا کړي بیا داسې وخت راشي چې دا دواړه یو بل سره په یو ماحول کې کېده او بیا ریپروډکشن نشي کولی نوي سپیشي جوړه شي نو دا درې خبرې یاد ساتئ په سمپیټریک سپیسیشن کې سپیشي جوړیږي د پالیپلایډي په وجه باندې نمبر اف سیټس په پلانټس کې سیوا شي د هغې په وجه نوي سپیشي جوړه شي بیا ریپروډکشن نه کېږي ایلوپیټریک سپیسیشن کې زموږ سره د پاپولیشن په منځ کې یو جیوګرافیکل بیریر کریټ شي غر راشي غټ غر راشي غټ سمندر یا د اوبو بیریر شي یا څه بله طریقه چې د دې دواړو په منځ کې ډسپرجل ان او اوټ نه کېږي او په پیراپیټریک سپیسیشن کې زموږ سره په هیبیټاټ کې چینج راشي ایکسټریم چینج راشي د هغې په وجه په بوټي اثر انداز شي یو بوټی چې دی هغه ارلی فلاور کوي بل لیټ فلاور کوي نو د هغې په وجه یو بل سره پولن ګرینز چې دي د یو تیاري د بل فلاور لا نه راوتی کراس نه کېږي فاینلی نوي سپیشي جوړه شي ټیک ده زموږ سره ټاپک دی facts about creation of living organism دا چپټر لاست ټاپک چې دی زموږ سره هغه څه دی facts about creation of living organism چونکې دې نه مخکې مونږ په ایولوشن باندې تفصیلي خبرې وکړې مونږ ووایو چې یاره ایولوشن څه ته وایي بیا ایولوشنري تیوریز چې کوم موږ ډسکس کړو پای کې مونږ لیمارکیزم ووي ډاروینیزم ووي بیا نیو ډاروینیزم چې دی یا ماډرن سینتھیسز مونږ ډسکس کو په ډیټیل سره بیا د هغې کازز مونږ ډسکس کړو چې ایولوشن ولې کیږي د هغې ایویډنسز مونږ ډسکس کړو اوس فاینل خبرې ته راځو چې ستاسو ذهن کې بینګ مسلم مسلمانان یو زمونږ څه عقیده ده د ایولوشن په حوالې سره او یا ایولوشن څه شی دی ټیک ده شته نشته یاد ساتئ زمونږ بیلیف چې دی نو په سپیشل کریشن تیوري دی زمونږ دا نظریه ده زمونږ دا عقیده ده چې الله تعالی تمام لیوینګ ارګانیزم په خپل ځای فکس پیدا کړي دي داسې نه ده شوی چې د یو ارګانیزم نه بل ارګانیزم ایوال شوی دی خبره پوهیږئ که نه داسې نه ده شوی زمونږ دا عقیده ده ټیک شو اوس د ارګینیک ایولوشن دا نظریه چې وه دا د چا وه دا په اصل کې د چارلز ډاروین په 19 سنچري کې دا پیش کړی وه او د ده د نظریې مطابق all organisms are the results all organism plants animals fungi protist in any form چې څومره living organisms دي نو دی وایي چې are the results of blind unconscious accidental event دا د څه په وجه په ریزلټس کې راغلي دي دا د بلایند انده لاشعوري طور باندې د حادثې په شکل کې مخې ته راغلي دي یو جوړ شوی دی لاشعوري طور باندې د یو نه بل د بل نه بل د بل نه بل جوړ شوی لکه څنګه چې ډاروین وایي چې زمونږ سیمیلارټیز چې دي هغه د منکي سره دي زمونږ انسیسټر چې دی منکي ده ټیک ده نو دا داسې یوه سپیشي لګېدلي بلې جوړه کړې بله لګېدلې بلې جوړه کړې څه په یو بل باندې انویژن کړی دی او د هغې نه نوی ماډل راوتی دی دا د دې نظریې چې دی مین پوینټس دي تاسو پې پوه هم شوئ ځکه چې کافي ډیټیل سره مونږ دا چپټر ووایو ټیک ده اوس خبره دا ده دی وایي چې یاره داسې وشو چې دا ایولوشن مونږ ته دا خبره کوي ارګینیک ایولوشن دی وایي چې زمونږ سره لایف داسې راغلی دی چې په یو سمندر کې یا د اوبو په یو تالاب کې څه آیټمز چې وو داسې آیټمز چې وو چې هغه د یو بل سره څه شو کولایډ شو داسې ماحول جوړ شو چې یو بل سره ټکراو شو د هغه آیټمز نه مختلف کمپاونډز جوړ شو چې هغه کمپاونډز کې پروټینز دي دی وایي چې پروټین تیار شو نیوکلیک اسید تیار شو بیا دا یو بل کې کمباینډ شو بیا د هغې نه سیل جوړ شو بیا پروکریاټیک سیل په وجود کې اول راغی بیا یوکریاټیک راغی بیا پلانټس اینیملز تر هیومن بینګ چې څومره ځناور تاسو په دنیا کې نه دی وایي چې بیا دا سلسله وار جوړ شو د یو بل نه پرله پسې دا زموږ سره د ارګینیک ایولوشن مین پوینټس دی آیا دا نظریه ټیک ده که ټیک نه ده نو لازمي خبره ده چې نن سبا په دې ایولوشنري تیوري باندې بلا شی ابجیکشنز ارایز شوي دي
څوک دا اوس نه اکسپټ کوي. مخکې دا اکسپټیبل وه، اوس یې څوک نه اکسپټ کوي ځکه چې دا امپاسبل ده. تاسو به دا ذهن کې وایئ چې مثال په طور باندې په دې لاره باندې یو 2 رکشې روانې دي او هغه په 3 رکشې سره څه وکړي، اکسیډنټ وکړي، په هغې باندې حمله وکړي او مخې ته ترې موټر کار جوړ شي. از اټ پاسبل؟ داسې کېږي؟ دا ممکنه ده چې په لاره دې 2 رکشې روانې او هغه د 3 رکشې سره اکسیډنټ وکړي او د هغې نه دې نوی ماډل جوړ شي، د موټر کار په شکل کې ترې راوځي. داسې چا نه ده لیدلي. یا دا شګې دي او هغه یو بل سره وړقېږي راوړقېږي او کمپیوټر جوړ شي او بیا د هغې نه بلډینګ ودرېږي په خپله باندې او بیا خلک پکې ځي راځي. از اټ پاسبل؟ خود به خود. نو خود به خود په دنیا کې یو چیز نه کېږي، بلکې که دا شوی دی دا کار، نو دا یو سپریم پاور دی، یو کریټر دی، بیسټ کریټر دی چې هغه زموږ سره الله تعالی دی چې دا ټول کار په یو ارګنایز طریقې سره هغه په خپل قدرت کې راوستی دي. تاسو وینئ دې یونیورس ته لږ وګورئ، په دې یونیورس کې څومره غټ بیلنس دی. په دې بیلنس که تاسو سوچ وکئ، د ستورو د سیارو د حرکت ته وګورئ، بیا تاسو په دې دنیا کې د اوبو بهاو ته وګورئ، بیا د لیوینګ ارګینزم او د نان لیوینګ میټرز چې دی د ترتیب ته وګورئ، یو پراپر بیلنس دی، بالکل پارټ پکې نه ښکاري. پارټ لیس سیسټم دی. نو پارټ لیس سیسټم چې دی دا د یو الله تعالی نه بغیر بل قوت دا نشي جوړولی، خود به خود دا په وجود کې نشي راتلی. دا ناممکن خبره ده. نن سبا خو میتھمیټکس والا هم دا وایي چې یاره هر هغه څیز چې د هغې قیمت 0 شي نو هغه د 1 برابري. anything which power is 0 چې د هغې پاور څه شي 0 شي نو بیا د هغې ویلیو د څه برابري 1. که مونږ وایو چې د دې دنیا هیڅ شی هم نشته دی، پاور یې 0 دی، نو بیا هم د هغې نه 1 جوړېږي. 1 هغه څوک دی؟ هغه الله تعالی دی. نو دا هر څه الله تعالی په خپل ځای جوړ کړي دي، نه د یو نه جوړ شوی دی بل راوتی نه ده. ما تاسو ته اگزامپل مخکې درکړی وم چې دا یو دروازه ده، که د دې دروازې په شان خو تاسو یو کچه دروازه بله واخلی راوړئ، نو دا ډیزاین هم د دې په شانې خو صرف په سایز کې فرق وي. نو یو سړی به هم ډېر قمقل سړی وي چې هغه دا ووایي چې یاره د دې وړې نه چې دی نو دا ورو غټېده نو دا غټه دروازه ترې جوړه شوې ده، یا دا غټه وړه شوې ده، څه کټینګ کوټینګ پکې شوی نو وړوکې دروازه په وجود کې راغلې ده. بلکې ستاسو ذهن کې به دا وایي چې د دې کریټر چې کوم کارپینټر یې یو کم کس چې دا غټه دروازه جوړه کړې ده هغه یو سړی، هغه ډیزاین هغه په کچه کې هم فټ کړی دی، نو خالق یې یو دی. د دې دا مطلب نه دی چې شادو انسان کې سیمیلارټي دي، دا شادو نه انسان راغلی دی، بلکې د دې خالق یو دی چې دا ډیزاین یې جوړ کړی، هغه ډیزاین هم دغه یو کس تیار کړی، دغه قدرت تیار کړی. نو داسې بلا شي کوېسچنز دي ستاسو به دې کتاب کې ورکړي دي چې هغه دا خبره کوي چې یاره ایولوشن نه دی شوی. بله دوی دا وایي چې یاره پروکریاټس چې دي هغه یوکریاټ ورکړی دی. دی وایي که موږ داسې وکړو چې پروکریاټک سیل او یوکریاټک سیل د هنډرډز اف ایئرز پورې مونږه کلچر کو، نو وایي از اټ پاسبل چې دا به مونږ له نوی ماډل راکړي؟ دا ناممکنه ده. بل دی دا وایي چې کم مایټوکانډریا ته دوی پروکریاټک سیل وایي، کم کلورو دا پلاسټیډ ته کم دی پروکریاټک سیل وایي. دی وایي چې دا پروکریاټ نه دی. ساينس دا نن سبا دا خبره کوي چې دا د پروکریاټک سیل نه ډېر بدل څیزونه دي. دی وایي چې دا په یو پروکریاټک کې راننوتی دی او هغې نه یوکریاټ جوړ شوی دی. نو دا خبره هم نه مني، ټیک دا عقل نه مني. بله دا خبره ده چې ساینټیست په دې ماډرن دور کې ساینټیست چې دي په لیب کې، نن سبا په لیب کې څه شی اویلیبل نشته، جدید لیب کې هر شی اویلیبل دی. دا کم خبرې چې دی کوي چې یاره داسې په سمندر کې او په اوبو کې مختلف آیټمز ټکراو شو او د های ټمپریچر په موجودګۍ کې او ریډیشن په موجودګۍ کې او پروټین او نیوکلیک اسید جوړ شو. دی وایي چې دا خبره په یو ښه لیبارټري کې اوس هم ساینټیست نشي ډوپلیکیټ کولی، یعنې داسې پروټین او نیوکلیک اسید نشي جوړولی. ټیک ده چې دغه ماحول ورته فراهم کړي، نو د اوسه پورې نه دي جوړ کړي. د دې مطلب دا دی چې دا پاسیبل نه ده، دا اس یو هوایي خبره ده. مونږه اوره چې کومه ده سپیشل کریشن تیوري، وخت تېرېدو سره به داسې نور ایویډنسز نور څه خبرې به راوځي چې به دا تیوري مزید غلطه ثابته کړي او زمونږ تیوري چې کومه ده سپیشل کریشن دا به درست ثابته کړي. دا همیشه درسته وه او همیشه درسته ثابتېږي. څنګه چې لیمارک تیوري ختمه شوه داسې به دا تیوري هم دغه شي دا ریجکټډ به شي. ټیک ده؟ کلیر